أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ټول تعریفات هغه ذات لره دي چې د هغه په اختیار کې دي اسمانونه او ځمکې وله الحمد في الآخرة او د هغه دا تعریفات به په آخرت کې همي وهو الحکیم الخبیر هغه ډېر زیات حکمت والا او خبردار دی یعلم ما یلج فی الأرض پویږي هغه په هغه څه باندې چې داخليږي ځمکې ته وما یخرج منها او چې روزي د ځمکې نه وما ينزل من السماء او هغه چې نازلېږي د اسمان نه وما یغرج فيها او هغه چې خیږي اسمان ته وهو الرحیم الغفور هغه ډېر رحم کوونکی او بخونکی دی وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة او وی کافران چې نه راځي قیامت قل حضور وتو بلا وربي ولنا زما د فرب قسم لتأتینکم چې خامخا به راځي عالم الغیب د هغه ذات چې هغه پوهیږي په غیبو لا یغضب عنه نه پټیږي د هغه نه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض یو معمولی ذره هم نه په اسمانونو کې او نه په ځمکه کې ولا اصغر من ذلك ولا اکبر نه د دغه معمولی ذرې نه نوره وړه او نه تلویه الا فی کتاب مبین خو دې الله لیکلي دي په کتاب واضح کې لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات چې بدلی ورکړي هغه کسانو ته چې ایمان یې راوړی دی او نیک عمل هم کوي اولئک لهم مغفرة ورزق کریم د دې دپاره بخښنه ده او روزي ده نیکه والذین سعوا فی آیاتنا معاجزین او هغه کسان چې کوشش کوي په احکاماتو زمونږ کې چې رکاوټ جوړ شي اولئک لهم عذاب من رجز علیم د هغې دپاره عذاب دی سخت او دردناک ويرى الذين اوتوا العلم او تبوینه هغه کسان چې الله وته پوهه ورکړي ده الذي انزل اليك من ربك په هغه څیز باندې چې نازل کړي شوی دی د الله د طرف نه هو الحق هغې به تصدیق کوي چې دا حق دی ويهدي الى صراط العزیز الحمید او لارې نیسلی ده په طرف د هغه خدای چې د هغه لاره ډېره سیده ده هغه ډېر زورور دی او ثنا وله ویلې شوې ده منگا د سوره احزاب نفس نوی صورت شروع کو سوره سبا ټوټل 51 آیاتونه دی او 883 کلمې دی 803 اتیا او 1215 1215 حروف دي تسلسل دی د مخکنی صورت چې پاغي کې الله پاک کم اسباق روړیو کم عنوانات روړیو پدې کې هغه راځي خو صرف فرق پکې دا دی چې پدې کې الله پاک واقعات بیانوي پیغمبر علیهم الصلاۃ والسلام ته واقعات بیانوي او د دې دپاره بیانوي چې کچرې دا مشرکین د مکې اسلام مخالفت کوي نو د مخکنو امتونو هم دغه طریقه وه چې د هغوی به چې پیغمبر به ورته راغی مخالفت به یې کېده نو پیغمبر علیهم الصلاۃ والسلام ته ذهني طور باندې دې ته تیار اوسه لکه څنګه چې موږ هغې له کامیابي ورکړې ده داسې به ستا هم کامیابي الحمدلله الذي ټول ثنا صفت هغه ذات لره دي له ما فی السماوات و ما فی الارض چې د هغه په قوت او اقتدار کې دی هر هغه څیز چې په اسمانونو او په ځمکه کې دی وله الحمد فی الاخره یوازې دنیا نه په آخرت کې به هم د هغه د دکه کنټرول ثنا صفتي وهو الحکیم الخبیر هغه حکمت والا دی او په هر څیز خبردار دی نو د حکمت والا او د خبردار نه مقصد څه دی امام رازی صاحب وایي هغه هر یو کار هغه انتهایی په غور و فکر سره کوي انسان له هم د دې خبرې هغه سبق ورکوي حالانکه هغه د هر یو څیز نه خبردار دی د هغه نه څه پټ نه دي انسان چې څه کوي زیروح چې څه کوي نو د هغې نه الله خبردار دی خدا د هغه فهم و فراست دی چې هغه انسان هغه زر نیسي نه په هغې باندې بلکې الګې ونیسي چې دا انسان ځان باندې په خپله ګواه شي چې او دا زما غلطي ده یعلم هغه پوهېږي ما یلج فی الارض هغه څیز چې داخلیږي ځمکې ته وما یخرج منها چې روزي دي داخلیږي ورته څه شي تخم دانه ورته داخلیږي بل ورته څه داخلیږي د الله د طرف نه رحمت باران ورته داخلیږي تخم ورته داخلیږي د هغې هم الله ته فتح موږ ته به
عبدالرازق شیخ صاحب الله دې وبخي به دا خبره کوله وی به د ټولو نه کلک ایمان د زمیندار دی چې هغه دانه هغه ځمکه کېږدي خوره پرې راواړئ او پته مې ویده به کېږي مونږ چې په یو څیز باندې خوره راواړو خو چې مونږ یې ختمو نو مونږ ویې لکه خورې پرې واړوه او هغه پرې خورې واړئ او بیا دا یقیني دا به راخېږي ورته پته مه نو د دې نه لوی هغه ایمان د بل چا نشته لکه څنګه چې تبلیغي حضرات وایي د دې د ځینې مثالونه ډېر مزېدار دي چې که چېرې زمونږ دا عقیده او زمونږ نظریه د ماشوم په شانتې هم شوه نو الله پاک به مونږ وبخي چې ماشوم یو پیره خپل پلار ته ضد شروع کړي چې ماله به دا څیز الی چې تر څو پورې پې اغوستې نه وي نو که په جړا که په والو ټکول وي اکه ناس به وي او چې ویلي بس په ارام شي که هغه پلار یې ووهي هغه ورته چغې ووهي او ورته خبرې وکړي خو چې اکه څیز یې پې اغوستې نه وي نه صبرېږي دی مونږ له دغه چل نه راځي مونږ الله پاک ته نه جاړو او نه د الله پاک نه یو څیز هغه په زوره باندې غوښتي شو مفسرین وایي دعا یو داسې څیز دی پیغمبر علیه السلام وایي چې الله پاک په بندګانو کې هغه بنده بې اندازې خوښ دی دا د مشکات شریف حدیث مبارکه دی چې کوم بنده د الله پاک نه هر وخت غواړي که وړوکي څیز یې هم ترې غواړي او که لوی څیز یې نو هم ترې غواړي هغه د الله خوښي ولې الله وایي که چېرې انسان کې غوښتنه نه وه دې به ما نه پیدا کوو او چې کوم وخت دې زما نه نه غواړي نو دغه حالت ته بیا تکبر وایي او تکبر والا انسان زه ښکته راغورځوم نو څوک چې د الله نه ډېر غواړي نو د هغه الله سره ډېره رابطه جوړېږي نو الله پاک د هغه نه دومره ډېر خوشحالېږي چې پیغمبر علیه السلام وایي چې که یو بنده دې نه جنت غواړي نو هم وله الله ورکوي او که یو بنده چې کوم دی هغه دې نه د څپلۍ تسمه غواړي نو هم یې وله ورکوي یعنې مقصد د دې نه څه دی الله پاک په دې نه خفه کېږي چې د زما نه وړوکي څیز وغوښتو او زما نه لوی وغوښتل پکارو نه الله وایي زما دا انسان کمزوری دی او بل په دنیا کې چې موږ د یو سړي نه یو پیرو غواړو دوه پیرو غواړو په درېیمه پیره موږ وایي دی پېښور دی او الله دا نه وایي چې دی پېښور دی الله وایي دا زما صحیح بنده دی خو د غوښتنو یو جدا طریقه ده یعنی مفسرین وایي ته چې دعا غواړي که نه نو د هرې دعا سره به ته لاس اوچتې علاوه د هغه دعا نه چې کومه دعا په مونځ کې ده د مونځ کې چې کومه دعا راځي په هغې کې به لاس نه اوچتې باقي چې کومه دعا هم ته کې لکه زمونږ ډېر مشران هغه چې کوم دی نو دا خبره هم کوي چې یاره د روټۍ نه پس چې دعا غواړي هغې کې هم د لاس اوچتولو ضرورت نشته د بانک نه پس چې دعا غواړي هغې کې هم د لاس اوچتولو ضرورت نشته نه لاس هر یوې دعا ته اوچتول راغلي دي او دا د صحابو نه ثابته خبره ده چې پیغمبر علیهم السلام کومه دعا کړې ده لاس یې اوچت کړي دي بعضې زمونږ پوهه حضرات دا وایي چې په کوم حدیث کې کمې دعا ته لاس اوچتولي خو اوچتوی چې کمې ته اوچتول نه مو اوچتوی نو امام سیوطي رحمه الله په دې باندې یو ځان له خپل کتاب لیکلی دی هغه وایي نه او پوره او امام نووي صاحب خو په خپل کتاب کې په دې باندې 12 پیجه لیکلي دي چې هغه وایي هرې دعا ته به لاس اوچتې اوس د دعا ته چې ته کله لاس اوچتې نه د هغه دعا جدا جدا پوزیشن دی مثلا څنګه پوزیشن دی ته چې کوم دی د الله نه یو څیز غواړې چې خدای پاکه دا مال راکړي نو مفسرین وایي هغې ته چې لاس اوچتې نو ته به داسې لاس اوچتې چې ستا دا ورغه وي چې د اسمان طرف دی دا تلی دا به ته داسې اوچتې چې کله ته چې کوم دی او کوم ځای پورې به اوچتې چې ستا دا لاسونه دا ستا دې اوږو ته وي دومره اوچتي چې دا ستا دې اوږو ته رارسي چې کله اوس ته یو څیز هغه د ځان نه اړې چې خدای پاک دا زما نه لرې کړي یعنې مثلا په ما تکلیف دی په ما مصیبت دی په ما باندې دشمن راځي بلکې په ما تکلیف دی او مصیبت دی نو ته چې هغه کې نو په هغې کې به ته دا لاسونه دا به ته بیا داسې نه نیسي دا به ته بیا دغونته کې داسې روچتې لکه یو سړی چې یو شی اړي خدای پاک دا زما نه واړې نو دا ګوتې به لغونته رانیغې او چې کله ستا دغه چې کوم دی دا هغه دعا داسې چې ته د دشمن په حق کې چې خدای پاک زما د دشمن برباد کړي نو موږ خو د لاسونه داسې نیسي که نه اکثر حضرات وایي دا ګوتې دې سره یوځئ نو بیا به ته دا ګوتې داسې خورې چې خدای پاک داسې خور ورېږي بس لرې کړي زما نه ویړې نو چې کله ستا هغه دعا د زړه نه ستا ورسره دا حرکات به هغې راځي نو الله پاک هغه دعا قبلوي نو الله پاک وایي په دې عقیدې پورې مې درته خبره راغستې وه چې الله پاک چې کوم دی نو یعلمو هغه پوهېږي ما یلجو فی الارض هغه څیز چې ځمکې ته ته داخلې
وما یخرج منها بیا د هغې نه روځي هغه د تیغ په شکل کې روځي هغه د انسان د باډۍ په شکل کې روځي لکه څنګه چې د قبر نه رابر کېږي الله پې پوهه دی وما ينزل من السماء او هغه چې د اسمان نه نازلیږي چې هغه فرشتي دي چې هغه د الله رحمت دی او د الله احکامات دي وما یغرج فیها هغه چې اسمان ته خیږي چې د انسان عملنامه ده د انسان دعا ده د انسان هغه درود شریف دی چې دی په پیغمبر علیه السلام باندې وی نو پیغمبر علیه السلام ته فرشتي هغه رسي او ورته وی چې دا پلان کې د پلان کې زوی چې کوم دی نو پتا باندې درود شریف ویل دی وهو الرحیم الغفور دا الله پاک رحم کوونکی دی او بخونکی دی وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعه بیا هم د کافران وی قیامت نه راځي دا پیغمبر علیه السلام چې دا خبره کوي دا پیغمبر صلی الله علیه وسلم د ځان نه کوي دا قیامت راتلو والا نه دی ولی پیغمبر علیه السلام ورته څه خبره کړې وه چې دا تاسو کوم دا 380 بوتان ایښي دي په کعبه کې د دې ضرورت نشته یو خدای کافي دی د هغې ټول راغونډ شو هغې میټینګ وکړو پیغمبر علیه السلام ته پیغمبر صلی الله علیه وسلم ستا خبره به مونږ ومنو خو زمونږ 380 رزې دي 380 بوتان دي 15 تنه د هغې سرغنه راغونډ شو وی 15 رزې دي 380 رزې دي 380 بوتان دي د هرې رزې دپاره مونږ جدا جدا خدای ساتلی دی چې هغه ستړي کېږي نه دا دومره لوی مخلوق دی د مکې د دنیا آبادي ده نو دا چې روزانه هغه چاله سر سموي چاله چې کوم دی نو درد سموي او چاله زوی ورکوي چاله دولت ورکوي خو به ستړي کېږي نو مونږ د هر ورځې دپاره جدا جدا بلکل چې کوم دی نو پرفیکټ او بلکل د ستړې ستومانۍ نه بغیر خدای ساتلی دی او ته وایې یو خدای ومنه نو دا یو خدای به مونږ له څه کړي د هغې عقیده داسې جوړه وه پیغمبر علیه السلام ورته وی دا تاسو چې چاته خدایان وایې دا ستاسو وهم دی دا ستاسو شک دی دا خو ستاسو نه هم کمزوري تاسو جوړ کړي او بوتان دي په هغې باندې ډېر سخت خفه شو او ابو طالب صاحب یې راوغوښته هغه ته یې وی دیرواره ته دې ووایه چې زمونږ او د ده ترمنځ خو نورې فاصلې نشته دی زمونږ په شان انسان دی زمونږ نه پسه کې سیوا نه دی که الله پیغمبري راوسته په مونږ پې راوستې وه دا خو لاول نه خو مونږ دا نه منو چې دی پیغمبر دی که چېرې دې مشري غواړي مونږ ولې د مکې مشري ورکړو که چېرې دې ښکلي ځای خاندان کې واده کول غواړي چې کومې جینۍ باندې لاس کېښودولی ورکو او که دې وایي چې دولت راکړئ چې کوم دولت د ده خوښي ولی ورکو خو زمونږ د دې خدایانو نه دې واوړي ابو طالب صاحب ورته ویل واره دا خبره بده نه پیغمبر علیه السلام ورته وایي که زما په یو لاس کې دي سپوږمۍ په بل کې نور کې دي د دنیا دا څیزونه څه دي نه وړم ترې بس هغې ورته وایي دا دې چې څه وایي دا دې دروغ وایي ام به جنه یا په ده پیریان دا دې چې کومې خبرې کوي یا خو دروغ وایي نو دې نه مقصد دوه خبرې وي چې دا دروغ یا دې قصدن عمدن وایي چې دا خدایان زمونږ دا بوتان نشته او دا یو خدای دی او یا په د پیریان راغلي دی په ځان نه پوهېږي او لګیا دی نو غیر ارادي طور باندې دروغ وایي الله پاک وایي پیغمبر علیه السلام دې وایي لا تأتینا الساعه قل ورته وایه بلا وربي ولې نه زما د په رب قسمي لتأتینکم چې خامخا به راځي په تاسو باندې دا قیامت عالم الغیب د هغه رب د طرف نه چې په پټو باندې پوهه دی لا یغضب عنه خو د هغه نه پخپله نه پټېږي مثقال ذرة فی السماوات ولا فی الارض یو معمولي ذره نه په اسمان کې او نه په ځمکه کې لکه څومره ذره ولا اصغر من ذلك ولا اکبر دغه معمولي نه معمولي چې په دنیا کې هغه مونږ د اوري دانه والو چې د کاشکاشو دانه والو نو که هغه د دغې نه هم وړی او که د دغې نه لوی الا فی کتاب مبین مونږ په کتاب کې لیکلي دي او تاسو چې کوم څیز ولیکئ انسانانو ستاسو اعتماد راشي بای ستا مې ورسره لیکلی دی بس کاته محفوظه شو الله وایي دا ما لیکلي دي څنګه به هیر شي دا لیکل ورته الله ولې یاد کړ د انسان د ذهن موافقې خبره وکړه چې لکه څنګه ته یو څیز په لیک پړ کې راولې او ستا ضمیر مطمئن شي بس بای که دې ارڅه کوي دا زما دی زما څیز روکېږي نه دک شان دی دا الله لیکلی دي نو څنګه به دا روک شي لیجزي الذین آمنوا الله وایي دا لیکل مې ولې کړي د پار د دې چې جزا ورکم هغه کسانو ته چې ایمان یې راوړ دی وعملو الصالحات او نیک عمل هم کوي ګوره ایمان او نیک عمل یې دواړه را یوځای کړه
یوازې ایمان هم کافي نه دی، یوازې نیک عمل هم کافي نه دی. یو سړی ایمان راوړی دی خو هغه جومات نه پیژني، مونځ نه پیژني، هغه زکات نه پیژني، عشر نه پیژني، حق نه پیژني. یعنې موږ په پښتو کې ووایو ترور واره نه پیژني، ماما خورۍ نه پیژني، د ښځې خاوند حقوق نه پیژني، د پردو خلکو حقونه نه پیژني. الله وایي ما ته قابل قبول نه دی د ایمان. او یو سړی دا دی هغه لکه د هندو او د انګریز په شان دی اډوروان کار کوي نه، بس صرف نیکې کوي خو ایمان یې نشته. الله وایي چاله کوي. الله با خو چې په انسان باندې کم کار هم کوي نو د دې دپاره یې کوي چې ته ما ته په هغه پوزیشن کې وکړه چې کوم پوزیشن زما دی او هغه څه دی، هغه پاک دی. یعنی مفسرین فرمایي دا انسان که چېرې د خپل چاردام ته وګوري که نه نو په دې چاردام کې د حدیثو د هغه چې کوم الله پاک فضایل بیان کړي د هغې نه علاوه یو څو خبرې د ده د ذهن موافق هم دي. دی چې لاول نه کېږي خو بسم الله الرحمن الرحیم وایي په چاردام کې لاس ووینځي. دا لاس دی ولې وینځي؟ دا لاس دی ځکه ووینځي چې په دې لاسو باندې به دره حرامو نه چېرته نوړی اغوستي او دی ودرېږي اوس د الله عبادت. نو الله ورته وایي د دې نه لاول نه ځان صفا کړه. دا ورته الله پاک په دقه ځای کې په دې لاس وینځلو کې ورته الله دا تعلیم ورکړو چې ته ما ته ودرېږې که نه دا لاسونه دې صفا کړه، دې دا به تا حرامو له وړلي، په دې باندې به تا د حرامو نوړی اخیستي، دا به تا حرام ځای کې استعمال کړي. نو دا ظاهري پاکي چې پې الله راولي نو په دې باندې پې راولي چې د دې نه ګورې ځان پاک وساته، هله به دې عبادت قبلېږي. بیا ورته وایي خولې ته اوبه واچوه، دا خولې ته پې اوبه ولې اچوي؟ په دې خوله باندې به تا زما د دین خلاف خبره کړي، په دې خوله باندې به تا ناروا ویلي، په دې خوله باندې به تا چغلي کړي. مثلا د خولې د استاد د خولې ګناهونه کړي دي، دا صفا کړه ماته اول نه. ته چې پکې دا اوبه واچوې د دې اوبو په ذریعه باندې به زه هغه صفا کړم. پوزې ته پې ولې اوبه اچوي؟ ځکه چې دې پوزې باندې به تا حرام بوی کړي. او موږ به پکې یو خبره وکړو چې د پردۍ ښځه به رواني او ته به یې څومره ښکلې پرفیوم یې لګولي دي، څومره مزېدار خوشبو یې یار دی خو هغه پلان کې سپرې کړې ده، دا خو هغې پلان کې سپرې کړې ده، پوزه به راښکي او خاص کر دا بوډاګانې چې راښکي. نو چې ته کله دغه ته ور واچې پوزې ته اوبه ور واچې نو ستا دا پوزه به راصفه شي. د هغه ګناه نه د صفا کولو دپاره الله راته دا وایي دا وردا صفا وساته. د هغې نه پس تا ته وایي په مخ باندې، نو په مخ کې اهم څیز سره ستا سترګې دي. نو تا ته ولې وایي چې په دې مخ باندې دې اوبه واچوه؟ په مخ باندې به دې هم ډېر څیزونه ناشنا او ناروا لګېدلي، خو په دې سترګو به دې ناروا کتلي، نارواو ته به دې کتلي، د نارواو ته دغه به دې کړي، کوشش به دې کړي. الله وایي دا ماته صفا کړه. بیا الله پاک تا ته وایي څنګلو باندې اوبه واچوه. څه لپاره؟ مونږ چې دا دوره څیزونه چې تا وکړو د لاسونه دې راواخېستل دا پورې چې کوم ګناهونه وکړو نو دا بس تا ذهن ته ور پرېوتي، په دې لاسو باندې به تا کوشش کړي د راټینګولو. دا لاس د څه لپاره استعمالېږي؟ د مضبوطیا لپاره. تا به په د هغې کار د کولو کوشش کړي. نو الله وایي تر دې پورې دا څنګل ووینځه چې دا ترېنه لرې شي، ما ته صفا شي. بیا چې کوم دی نو د هغې نه پس الله پاک وایي ته په سر مسه وکړه. نو سر کوم ګناه کړې ده خو د سر وینځل یې نه دي ویلي، مسه یې ویلې ده. ولې؟ دا ټول دا سترګې، دا پوزه، دا غوږونه، دا خوله دا په دې سر کې دي. نو ده ورسره کم از کم په دې مجلس کې عیسا اخیستی ده، دې سر ورسره په مجلس کې عیسا اخیستی ده. الله وایي بس ته پرې مسه وکړه، د باندې لږ اثر پرېوتلی شي، دا لږ اثر یې ترې مړ شي. په غوږونو باندې وینځل نشته، د غوږونو مسه راغلی ده. ولې؟ دا غوږ چې کوم دی دې اعضاو سره نږدې دی، نو ده ورته اورول کړي دي، ګانې پې اورېدلې ده، چغلي پې اورېدلې ده. دغه شانتې چې کوم دی نو یو داسې کار یې پې اورېدلی دی چې هغه د دین خلاف و، نو هغه اوبو سره الله وایي دا راته بس هیله راته وکړه. او سټ، دا سټ چې کوم دی دی هم په مجلس کې راغلی دی، ځکه چې دا ټول دا سر چې کوم دی دا په دې سټ باندې ټینګ دی. او اخره کې الله وایي په دې خپو باندې دا دوره څیزونه چې تا په دې نورو اعضا وکړو نو بس دا ستا په دې ذهن کې پاخه شو، په دې خپو باندې تا تلي کړي دي ورپسې تخفي ووینځه. نو الله پاک په هغه هر یو کار کې حکمت دی. الله دا چردام د څه لپاره رالیږلی چې دې انسان باندې دا خبره ثابته کړي چې ته ماته بالکل صفا سوتره ودرېږه. ستوره چې ستا لیس للانسان الا ما سعی، څومره چې دې وس کېږي. نو چې ته ماته داسې حالت کې ته په دنیا کې زما احکامات داسې ومنې نو ته بیا خپل زندګي وګوره، خپل عزت وګوره، خپل آرام وګوره. والذین سعوا فی آیاتنا معجزین، او هغه کسان چې کوشش کوي د احکاماتو زمونږه چې رکاوټ جوړ شي، چې زمونږ احکامات په بل طرف واړي، د خپلې مرضۍ موافقېږي،
او هغه د سنتو نه انکار وکړي بلکې هغه دا وایي مړه سنت پکې چا راوستي نو الله پاک وایي اولئک لهم عذاب من رجز علیم د هغوی دپاره عذاب دی سخت او دردناک ويرى الذين اوتوا العلم تبوینه هغه کسان چې علم موږ پوهه ورکړی دا الذي انزل الیک په باره د هغه احکاماتو کې چې موږ تا ته نازل کړي دي من ربک ستا د رب طرفه هو الحق ایبوی دا حق دی چې کومو کسانو لږ پوهه زده کړې د کتاب د دین چې کوم کسان په خپل ایمان باندې لږ غونډه عمل کړی دی ناغي بوي دا الله چې کوم احکامات او الله چې کوم دلایل راولېږل دا حق دي او دا نور چې سوی دا ګډي وړي دي ويهدي الى صراط العزيز الحمید نو هغه کسان چې هغه د الله قانون ته حق وي نو هغه لار او مونته هغه نیغه لاره چې هغه د زورور او ستایل شوی خدای دا نو چې کله ما زورور اومنو نو چې کوم کسان یې نه مني د هغې نه به هغه سزا ورکړي بدل به ترې نه والي او چې کله مې ورته حمید ستایل شوي ووایې نو چې چا د هغه واورېدو الله به هغې له انعام ورکړي بسم الله الرحمن الرحیم